وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. صدق الله مولانا العظيم. دا الله په قدرت باندې چې الله طاقتور دی دوباره به خلق ژوندي کوي او خپل دربار کې به پیش کوي او حساب کتاب به ورسره کوي. په دې باندې دلایل قرآن پیش کوي. نو د الله د قدرت یو لویه نشاني دا ده چې وآیة لهم یو ډېر لوی دلیل او لوی علامه لهم د دې خلکو دپاره دا ده چې انا حملنا ذریتهم یقینا منګه بار کړي دي منګه هغه پلاران د دوی چې هغه په حقیقت کې ټول د بچو د حضرت آدم نو هغه منګه بار کړي وو په الفلک المشحونې په هغه کښتۍ ډکه کړی شوې کې او خلقنا لهم من مثله ما يرکبون او پیدا کړي دي منګه د دې دپاره د مثل د کښتۍ نه ما هغه څیزونه یرکبون چې دوی په هغې باندې سوریږي. وإن نشأ که منګه وغواړو الله وایي نغرقهما منګ به غرق کو د سمندر والا لا چې څوک پر سمندر کې سفر کوي دا ټول به غرق کو. فلا صریخ لهم نه به هېڅوک مستغیث د دوی دپاره چې دوی هغې ته چغه ووهي او هغه له راورسي او خلاصې کړي. ولا هم ینقذون او نه به دوی خلاص کړی شي بیا د دې نه الا رحمة منا مگر دا مهرباني ده زمونږه چې د سمندر پر چپو کې دوی را رواني او محفوظي دا خالصه زمونږ د طرفه مهرباني ده. او متاعا الی حین سامان د پیدې دی یو ټیمه پورې چې هغه انقضا د اجالو د دوی ده چې کله د دوی دا نیټې ختمیږي هغې پورې الله دی چلوي. وإذا قیل لهم کله چې وویلی شي دې ته چې اتقوا ما بین ایدیکم ویریږئ د هغې نه چې تاسو ته مخکې را روان دي چې هغه ورځ د قیامت ده د قیامت د ورځې نه ویریږئ. وما خلفکم او د هغې نه مو ویریږئ چې تاسو وروستو پرې د خپلو اعمالو نه د هغې نه م ویریږئ هسې نه چې ناکاره اعمال ځان پسې وروستو پرېږدئ. لعلکم ترحمون کیدای شي چې په تاسو باندې د الله د طرف رحم وکړی شي. وما تأتیهم من آیة نه راځي دې خلکو ته یوه نښه او یو حکم من آیات ربهم د آیاتونو او د احکامو د پروردګار د دوی نه الا کانو عنها معرضین مګري دا خلک د هغې نه مخ اړوونکي هغې نه مخ اړوي هغې طرف ته اړو توجه نه ورکوي التفات ورته نه کوي. دا دې ترجمه وه. نو آیت دا په معنا د علامې باندې راځي په معنا د برهان او دلیل باندې راځي. نو آیة لهم یو ډېره لوی علامه او لوی برهان او دلیل په قدرت د الله
او قدرت د الله علی البعث په دوباره ژوند د خلکو باندې. دا یو ډېر لوی علامه ده د خلکو دپاره او لوی دلیل دی د خلکو دپاره. په دې خبره باندې هغه دا دی چې انا حملنا ذریتهم، منګه بار کړي دي بچي د دوی. نو دلته یو د حفص قرات دی، نو دا قرات ذریتهم دا د حفص قرات دی، دا مفرد دی. او د نافع قاری په قرات کې دا وانا حملنا ذریاتهم دی. نو ذریات د ذریتون جمع ده، نو بچی او بچه. خو بچه بیا جنس دی، جنس دی ته وایي چې په قلیل او کثیر ټولو باندې صادق کېږي. اوس خبره دا ده چې موږ د دوی بچي بار کړه، نو بعضې مفسرین وایي او دا بچي دي. یعنې معنا دا ده چې د قوم نوح مشرانو د حضرت نوح مرګرتیا نه وه کړې، بلکې دا نوجوانانو او هلکانو کړی و. پوهېږئ په دې باندې؟ بلکې عام طور سره همیشه دپاره چې حق راغلی دی نو نوجوانانو ورته پهل کړی دی، او مشرانو او بوډاګانو او ځوانانو ته د مخکنو خلکو رسم و رواج او طور و طریقې راغلي او په هغې کې کلک شوي، د هغې نه راوړي. نو منګه د دې قوم نوح بچي هغه بار کړي وو فی الفلکې په کشتۍ د نوح کې المشحون چې ډکه وه په مخلوقاتو باندې، د هر مخلوق نه پکې یوه جوړه وه. نو دا منګه پای کې بار کړي وو. او په دې غرض باندې الله وایي منګه او په دې حکمت منګه بار کړه چې د انسانانو تخم په دنیا کې ختم نشي. لکه که دا مشران د قوم نوح موږ هلاک کړی وی، او دا کشران چې ایمان یې راوړی و په نوح باندې دا هم ورسره هلاک کړی وی، نو انساني تخم به په دنیا کې ختم شوی و، بیا به انسانان نه وي. نو الله هغه نوجوانان بچ کړه، او هغه چې د کښتۍ نه راکوشو نو بیا الله تعالی د هغې نه نسل انساني وچلو. یو ترجمه یې دا ده. او علما عام مفسرین د ذریات نه ترجمه دلته په آباو په اجدادو باندې کوي. نو منګه بار کړي وو پلاران او نیکونه د دوی په کښتۍ د نوح ډکې کې، هغه هم بار کړي. اوس دوی ته ذریت څنګه وویلی شو اجدادو او آباو ته؟ نو دا ذریت د آدم دی. دغه به قوم نوح پلاران او نیکونه دا د حضرت آدم علیه السلام بچي و که نه. نو ذریت په دې معنا باندې چې دغه آبا او اجداد دا د ذریت د آدم نه و، د آدم علیه السلام د بچو نه و، دا یې معنا ده. او پل کشتۍ ته وایي، پلکو کشتۍ ته وایي. پلکو جمع معنا ام ورکوي او د مفرد معنا ام ورکوي. که دا په وزن د اسدون باندې شي نو بیا جمع ده، ځکه اسدون جمع د اسد ده، زمري ته وایي. او که دا په وزن د قفلون باندې شي نو قفل دې جرندې ته وایي، یوې جرندې ته. نو دا علما ویلي دي چې په پل کې ته وزن د قفل معتبر کې، نو دا قفلون په وزن کې دا مفرد دی، او که دا د اسدون په وزن باندې کې نو دا جمع ده. او دلته خو مفرد مراد دی. او مشحون دا د دې صفت دی. مشحون معنا المملوءتو، ډکه کړی شوي په مخلوقاتو باندې. ځکه چې نوح علیه السلام ته الله تعالی وویلي
چې کله آثار د سیلاب شروع شو او د طوفان شروع شو نو حضرت نوح ته الله حکم وکړ قرآن کې ذکر دی چې بار کا په دې کشتۍ کې د ځان سره من کل زوجین اثنین د هرې جوړې نه دوه دوه او د هر صنف نه دوه دوه نو د هر یو شي نه نارینه او زنانه ځان سره نوح علیه السلام دا حیوانات دا وحوش طیور دا ټول ځان سره بار کړي په دغه کشتۍ کې نو هغه بلکل ډکه کشتۍ وه ډکه او دا پرې چپو باندې ګرځېدله د پاسه داسې خلک یې ټول ډوب کو او نوح علیه السلام او دغه ملګري او دغه یو جوړه د تمامو مخلوقاتو نه چې د مخلوقو تخم ختم نشي په دنیا کې او بیا الله فرمایي وخلقنا لهم پیدا کړي دي منګه د دې انسانانو دپاره من مثله د مثل د دې کشتۍ نه ما یرکبون هغه چې دوی پې سورېږي په سمندرو کې معنا دا ده چې د دغه کشتۍ مثل نه و الله تعالی وایي موږ د هغې په مثل باندې د دوی دپاره کشتۍ تیارې کړې او کشتۍ م راوست دغه کړې نو یوه کشتۍ نه ده که نه دا څومره په دې کې چې ایجاد وشو او دا لوی لوی بیړۍ سازې شوې او دارنګې دې کې لانچونه ساز شو لانچ یو بل شی دی او دې کې چې کومه دی هغه جنگي کشتۍ هم سازې شوې چې هغه پرې اوبو کې دننه ځي او دننه چې کوم دی پردی جاز هغه سورې کوي او وایي هغې ته لا سبل نوم وایي نو هغه ټولو ته اشاره ده ما یرکبون کلمه ده ما عامه ده دغه ټولو له چې کوم دی دا کلمه د ما ورغلې ده دا ټول د دې لاندې راغلي دي ټول لاندې غلی شه لکه او دایم ترجمه ده دویمه ترجمه عبدالله زوی عباس تا کړې ده لهم من مثله غلی شه ته بس کښېنوئ هلته ځان سره هلکه تاسو هلکې ځان سره کښېنوئ وی عبدالله زوی عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې پیدا کړي منګه د دوی دپاره من مثله د مثل د کشتۍ نه ما هغه څیزونه هغه شیونه یرکبون چې دوی پې سورېږي لکه اوښان شو او تمام مرکوبات شو نو که هغه په هغه زمانه کې اوښان و اسونه او خره و په دې باندې به خلکو سورلۍ کولې او د یو ملکه او د بل ملکه به تلل او د یو علاقې نه بل علاقې ته به تلل دې بخاري کې به تاسو له راشي چې د خرو اوم چې کومه دی په بصره کې دغه وه دا اډه وه او پای کې به خره ولاړو او تیار به خره ولاړو او چې څوک به کومه علاقې ته ته او به راته او خر به چې کوم دی ځان له چې کوم دی په رنټ باندې اخیسته بوته به حسن بصري وایي راغی هغه د اډې هغه مشر ته یې ویلي چې ماله یو خر باندې زین مین برابر که زه یو علاقې ته ځم هغه ته یاده کړه چې لاړ واپس راغی نو یوه نیمه روپۍ ویل تا باندې دغه شو یوه نیمه روپۍ وله ورکړه دا امام بخاري دې دپاره دا کوي چې یو ځای ته یو معلومه کرایي ده نو په دې کې را تپوس نه شي ته به مانه څونه الې بس دقه دا کرایي که دې زیات الي د هغه نه کېږي که ته کمه ورکوې ته هم نه شي کمه ورکولی ځکه چې بیا دوباره یو ځل حسن بصري راغی عقد اډې ته او بیا یې هغه سړي ته ویل چې ما ته خر دا یې که زین که
خرې ولې زین که او بس دی پې سور شو ولاړ او چې راغی نو بیا 1.5 روپۍ وله ورکړه پوهېږئ په دې باندې نو دا داسې یو زمانه وه چې دا به باقاعده دی به اډې وي د اسونو به اډې وي د خرو به اډې وي د اوښانو به اډې وي خلکو به په کرۍ باندې نیول او پکې به بدلل وان نشأ نغرقهما الله وی که موږ وغواړو نو موږ به غرق کو دا سمندر والا چې دا په سمندر کې کما په جازونو کې ګرځي او په کشتو کې ګرځي په لانچونو کې ګرځي دا به ټول موږ غرق کو نو فلا صریخ لهم نه به هېڅوک استغاثه کوونکی دوی دپاره څوک مددګار به دوی دپاره نه وي چې راشي او د دې غرقولو نه دوی بیا خلاص کړي صریح په معنا د مستغیث باندې دی څوک فریادرس به دوی ته میلاو نه شي چې دوی ورته فریاد وکړي چې صاحب راورسه موږ خو غرقېږو دا خو بله خبره چې لوی ځوان چې کوم دی د 11مې ځوان چې کوم دی نو هغه جنګ چې کوم که نه د بوډۍ د زوی جنګ و او هغه روانه وه او بس هغه چې کوم د بوډۍ هغه جنج او هغه ناوې او هغه زوی ټول چې کوم دی ډوب شو او بوډۍ چې کوم دی پیرانو پیر صاحب ته راغله او ورته یې ویل چې دقسې چلو شو هغه ویل زه ټول به راشي پوهېږئ او دقه دی چې جنج د سمندر نه راووته او د سیند نه راووته او ناوې پکې او د هغوی زوی پکې دا اوتې بوتې دا ملنګیان او ملنګان او بعضې مولیان ملنګان شوي دي ناګي هم د ملنګانو حمایت کوي ځکه چې هلته دغه دا نرمې او ګرمې خوري که نه هسې نو د 11مې ځوان ورته وایي پوهېږئ په دې باندې نو بیا د 11مې ځوان هلته کار نه شي کولی چې تا بیا د دې غرقېدلو نه بچ کړي او ولا هم ینقذون او نه دوی خلاصېدلی شي په خپله د دې نه ینقذون مجهوله صیغه ده الا رحمتا منا مگر دا مهربانی ده زمونږ د طرفه چې دا په سمندر کې خلکو ته پته لګي چې کم خلک په سمندر کې سفرې کوي چې د سمندر دغه چې کوم دی دا هول او هیبت داسې دی چې سړي نه وار خطا شي پای کې دا چپې به را رواني د غرونو په شان ستا په سلسله را رواني ته به وایې چې دا رالې دا پر دې کښتۍ د پاسه به مونږ په ټول باندې ټول به مونږ لو کړي چې راشي داسې روغ ویږي داسې کښتۍ په سر باندې دغه شي د سمندر کې مونږ په لږ ځای کې پې زه په تلی یم او یقینا دا چې ډېر مهیب شی دی ډېر انتهایي مهیب نو دغه سمندر چې کله په طغیانۍ کې راشي نو دا لانچونه او دا جازونه دوی ډډې ته بیا چېرته ودرئ بس بیا ځینه چې څو پورې هغه طغیان ختم شوی د اوبو نه نو دوی نه روانېږي بیا نو دا الا رحمتا منا دا فقط مهربانی ده زمونږ او تفضل ده زمونږ په دې انسانیت باندې مونږ رحم کوو ځکه د انسانیت دا تخم مونږ لا نه ختمو الله رب العزت دا دنیا د یو معینې مودې دپاره د یو معین ټیمه پورې الله دا آباد ساتل غواړي دا لا ورانۍ نه نو دې وجې نه په خلکو باندې دا عمومي رحمت دی چې الله تعالی د دې قسم ته سمندر د چپونه او د غرقېدلو نه بچ کړي او متاعا الی حین او سامان د فایدې دی یو زمانې پورې معنا دا ده چې دوی په دنیا کې ما څونه نیټه لیکلې ده او څونه عمر مې لیکلی چې هغه عمر دوی سرته ورسوي او اذا قیل لهم کله چې دوی ته وویل شي چې اتقوا ما بین ایدیکم ویریږئ د هغې نه چې تاسو ته مخې ته را روان دي
چې هغه یوم آخرت دی. د آخرت د ورځې نه ویریږئ او د آخرت د یرې نه د راتلو د یرې نه د هغې نه یره څه معنا ده؟ دا معنا ده تیاری وله وکئ، تیاری وله وکئ. او تیاری څه شی دی؟ ایمان او عمل صالح دی. دا تیاری دی بس. او تیاری وله وکئ. او دا معنا نه ده لکه څنګه چې سړی د زمري نه او د مهلک شي نه یریږي او منډې ته وایي. نه نه، د قیامت لپاره تیاری وکئ. د قیامت یاره پړه کې کښېنوئ ځان ته چې الله مخکې به ودرېږم او د خپلو اعمالو حساب کتاب به ورکوم. او الله رب العزت په انتهایي غوسه وي. د هغه غوسهناک او غضبناک رب مخکې به موږ ودرېږو. او دا ما چې غوسه وي نو دا په حدیث کې راغلي، پیغمبر خدا وایي چې الله به انتهایي غوسه شوی، انتهایي غوسه شوی وي. نو دا اتقوا ما بین ایدیکم یو معنا دا ده. او وما خلفکم او یریږئ د هغې نه چې تاسې وروستو پرېږدئ چې هغه ستاسو اعمال دي. اعمال ځکه چې سړی مري د دنیا کې چې دا څه کړي دي دا ټول ورپسې لیکلی شوي دي. که نیکۍ کړي دي هم لیکلی شوي دي او که بدۍ کړي دا هم لیکلی شوي دي. ریکارډ ورپسې ساز شوی دی. نو دا دې پرېږدي. نو دا خپلو اعمالو نه هم ویریږئ او سوچ پې وکئ چې آیا زما دا اعمال د الله تعالی د رضا دي او که نه زما دا اعمال د الله د خفه کولو دي. دا یاره په خپلو اعمالو باندې وکئ او دا خپل اعمال د دې جوګه کوي چې دا ستاسو له کامیابۍ او د نجات سبب وګرځي او دا خپل اعمال ستاسو لپاره چېرته ستاسو د هلاکت او تباهۍ او د آخرت د تباهۍ دپاره سبب ونه ګرځي. لعلکم ترحمون، دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. او دا معنا هم شوې ده چې کله وویلی شي دوی ته اتقوا ما بین ایدیکم، ویریږئ د هغه عذاب نه چې ستاسو مخې ته دی دنیوي عذاب، او ما خلفکم او د هغه عذاب نه هم ویریږئ چې تاسو پسې وروستو را روان دی چې د قیامت عذاب دی. دا ترجمه هم بعضې مفسرینو کړې ده. لعلکم ترحمون، دې دپاره چې په تاسو رحم وشي. وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم، نرازی دی خلقو تا من آیت یو نخا علامه یو حکم من آیات ربهم د نخو د پروردگارنا یعنی د احکامو د پروردگارنا الا کانو عنها معرضین مگری دی د هغې نه مخړون کی هیڅ التفات ورته نه کوي چې دا قرآن څه وایي او قرآن موږ نه څه مطالبه کوي. اوس د خلکو د قرآن سره دا رویه ده که نه. تاسو که بلې سار کې را موږ راځو دې سار کې تاسو رالی که نه په دې چوک کې داسې حل دی که نه دا پیدل د جنکو ګروپونه د هلکانو ګروپونه دا ډک ډک ګاډي د هلکانو د جنکو دا د کالجونو او سکولونو ته را روان دي. ما نه درته وویلې دی وقاص ته ما دا ټول د دنیا لپاره منډه ده. د علمي تعلیم صرف د دنیا د حاصلولو لپاره دی، صرف د دنیا. او دا انګریزانو خبیثانو موږ ته دا طریقې تعلیم دې دپاره دا کړې وه چې هغوی موږ نوکران سازولو او موږ نه سکرټریان سازول او موږ نه مرزاګان سازول، موږ نه تانهداران سازول، موږ نه چې کوم دی تحصیلداران سازول، موږ نه پوټیکلان سازول. نو دا شی راته وښوده. دا هغه تعلیم نه دی چې قومونه په دنیا کې ترقي کوي. دا هغه تعلیم موږ ته نه کېږي دلته. کوم دی دی کې دلته ټول دقه تعلیم دی چې د 1 روپۍ 2 روپۍ به څنګه سازې او د هغې دپاره څوک لوڼه په کور کې نه پرېږدي، زامن نه پرېږدي، راځي او په زرګونو باندې پیسونه ورکوي او په زرګونو داخلې کوي. او دا مدرسې سازي شوي دي چې
چې په دې کې لله په الله قرآن او سنت څنګه چې د قرآن او سنت حق دی هغسې ادا کېږي دې طرف ته څوک راګرځي هېڅوک نه راګرځي زما په خدای قسم زما قرآن مخې دی که نه په الله مې قسم چې دا قوم به داسې شرمېدلی د الله په دربار کې شرمېدلی به ولاړي شرمېدلی الله به ورته شرمېدلي یا لور او زوی دی چې کوم دی د اډمیا کالي تعلیم دپاره سهار وختي روان کړي او د پرتوک په ځای ورته پتلونه مچولی و او هغه په حاشیو د عریانۍ تعلیم په تا په هغې باندې کوو او د الله ورته ووایي زما په دغه ګوټ کې چېرته زما اوم چې کوم دی یو ځای و په هغې کې زما کتاب ویلی کېده زما د پیغمبر حدیث ویلی کېدل فقه اسلامي ویلی کېدله تا څوک لیږلي نو بیا به جواب هر یو سړی د دې ته ځان تیار کړي چې دا جواب الله له ورکړي دا زه پرې مړو کې او پرې مړو پرې جنازو کې چې زه تقریر کوم زه دې خلکو ته دقسې ویم او زه ورته دا ویم چې زه بر باندې ګواه یم انشاءالله العزیز د الله دربار کې زه بر باندې ګواه یم چې الله موږ نه دوی نه داخلې اخیستي او نه م پیسونه اخیسته الټه بچو له وله ډوډۍ م موږ ورکوله کمره م وله ورکړې وه بلپ م ورته لګولی و پوړي کې م ورته پکې هم لګولی و دا ټول سهولتونه وله موږ ورکړي وو خو دې خلکو به چې نه رالېږه زه به دقسې ویم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا دې کې یو څو خبرو ته اشاره شو یو دا چې بیانو فضل الله علی البشریه په دې آیاتونو کې دا ذکر شو چې په انسانیت باندې د الله ډېر لوی فضل دی فی انجاء ذریة قوم نوح په بچ کولو د بچو د قوم نوح الکافرین چې هغه قوم نوح کافرو او ومنهم كان البشر وإلا لو أغرق الجميع المؤمنين الذرية والكافرين الآباء کدا مؤمنان بچی او کافران پلاران ټول الله وجلې وي لم يبقى في الارض احد پس مکه کې به انسانیت ختم شوی وي نمبر 2 حمایت الله تعالی للعباد الله رب العزت بندگانو تعاون کوي ورعایته لهم او دوی لحاظ ساتي والا کدا نه وي چې په سمندرونو کې الله بچا ور کوي لهلكوا اجمعين ولكن أين شکرهم لیکن د دې نعمتونو دا راته ووایي شکر چې کم څوک ادا کوي او نمبر 3 بیان اسرار کفار قریش وعنادهم الامر الذي لم يسبق له مثيل بیان د دې چې قریشیان په خپل عناد د دین سره د کسی کلک ولاړ دي او په هیڅ صورت کې د خپل شرک او کفر نه او د خپل ضد او د عناد نه راوړي او نمبر 4 الاشاره بالمثلیه فی قوله من مثله اشاره کړي په مثلیت ټکی باندې په دې قول کې چې من مثله الى تنوع السفن اغا مختلف اقسام د کشتو من البوارج والغويسات والتريبات الحربيه دا جنگ د پاره چې کوم دغه د کوم د کشته تیاریږي او کوم دغه د بیړۍ تیاریږي هغه ټولو ته پرې کې اشاره ده ټولو ته الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم او شان کتاب پوهې کې نو دې خلک دواله راغی ان شاء الله دعا وکړه یا الله رب العزت یا الله رب العزت زمونږه مونږ ټول په قرآن پوهه کې مونږ ټول په قرآن باندې د کامل عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام او د شریعت نظام الله په تمام جهان کې راولي او خاص کر پاکستان کې راولي رب دې له چې څوک هم کار کوي هغه کامیاب کړي او چې څوک لار بندوي الله هر څوک چې هدایت ورته وکړي هدایت قابل نه الله تعالی تباہی کی ختم کی دا مخدمو کی روزگار کی یا الله د فلسطین مسلمانان د غزا د مسلمانانو تعاون او امداد او فرمایي خدای د غیبونه امداد وکړي او خدای د دې دشمنان امریکا او اسرائیل الله تعالی د عاد او ثمود په شانته
د خپل طرف نه په خپلو عذابونو باندې هلاک او تباه کړي او دا ټکنالوژي ختمه کړي، دا زور ختم کړي، دا جتې ختمه کړي، تباهي او بربادۍ سره مخامخ کړي. الله د مسلمانانو جان و مال حفاظت د کفارو نه وکړي او نومي کفار خدای ذلیل او خوار کړي، نومي کفار ذلیل او خوار کړي، نومي منافقان الله ذلیل او خوار کړي او الله تعالی صحیح مسلمانانو لا په دې دنیا کې اقتدار ورکړي. الله زموږ ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان.